سر خپل تعارف را سره وکړئ. ما نام ډاکټر محمد رحمان اسسټنټ پروفیسر یم او انچارج سایکیټري په سیدو هاسپټل. سر دا راته ووایه چې سوات یا ملکن ډیویژن کې څه قسمه نشې درته میلاویږي، څه پرسنټیج دی، کومه نشه خلک زیات کوي؟ عالمیه خو دا ده چې نن سبا په سوات کې هر قسم نشه میلاویږي. د ټول نه زیات فکر چې زموږ سره دی هغه هیروین دی، دویم نمبر بیا د کینابس دی، کوم د چرس وایو عام لفظ کې. د هغې نه دریم نمبر چې هغې ته موږ پولي ډرګ وایو چې هغه ډېر ډرګس کمبینیشن دی چې په هغې کې هغه ستاسو آیس چې کوم عام ډېر عام شوی دی هغه هم راځي. د 2013 کوم سروے چې شوی دی لوکلي د هغې مطابق 6 میلیون خلک چې دي که نه هغه د ډرګ په نشه کې انوالو دي. نو دا ډېر های فګر دی، تقریبا 3% جوړېږي د سوسایټي. نو په کار چې دې باره کې موږ څه وکړو. ها سر دا راته ووایه عموما مونږ خو هسپتال ته ما خلک ځي چې سړي یا لکان یا مشر عمر کې هغه خلک ځي او د هغوی ریکارډ ومي، خو د فیمیل ریشو دلته نه کاونټ کېږي. تاسو څه ګڼئ دلته فیمیل خلک هم په چرسو کې یا په آیس کې په دې کې ملوث دی؟ ډېر اهم سوال دی. بالکل دی جی، نن سبا معاشره چې ډېر زیات اوپن شوې ده او ویسټرنایز کېږي لګیا دي، د فیمیل پکې هم انوالو کېږي. د هغې زیات نشه چې موږ ته مخې ته راځي هغه دا نارګین چې ورته وایي د اوپیوایډز دا انجکشن چې لګوي شروع کې هغه موږ ته نه راځي، خو چې کله ډېر زیات مسله شي بیا خپل خپلوان راولي. نو موږ انشاءالله امید مخکې زموږ پروګرام دا دی چې موږ یو کلینیک شروع کړو انډیویجولي، چې هغې کې موږ د زنانو دپاره هم یو ځای چې هغه راځي او بغیر څه وجې نه موږ ته راځي او موږ سره مشوره کوي انشاءالله. تقریبا څونه خلک نر او ښځې په دې مختلف نشو کې مبتلا دي په سوات کې؟ دا نر چونکې موږ هغه نشو کولی، موږ سره فکر نشته دی، تاسو ته نشم ویلی چې پرسنټیج یې څونه دی، خو دا زموږ خپل کلینیک د پرایویټ کلینیک په پته لګي چې دا خلک ښه ډېر دی. سرکاري هسپتال ته نه راځي یا چې راځي هم د بل چا سره راځي. پوره تاسو ته ډیټیل نه وایي چې موږ څه وکړي، خو زیات په دې کې چې دی هغې کې ځوانان دي، ځوانان داسې چې هغه خپل حل ووایي او راشي. خو د معاشرې وخت سره چې دا ځوانان اوس بوډاګان کېږي، نو موږ سره بوډاګان چې دي که نه هغه هم په دې نشه کې مبتلا دي. څه پیغام به ورکوئ چې هغه دا دی چې موږ ګیر چاپېره موږ سترګې کولاو او موږ وګورو چې د کس د ملګری دوست وی په دې کې څه تبدیلي راغلې ده او د هغې نه تپوس وکړو چې د هغه د مینه ورکړو، په مینه کې اصل دوستي جوړه کړو. هغه موږ ته حل ووایي چې ما نه غلطي شوې، ما یو شی څکلی دی، نو چې هغه موږ ته ووایي باقي بیا زموږ کار دی، موږ د هغې کاونسلینګ کوو، موږ د هغې تدارک کولی شو. خو که ونه وایي یا لیټ ووایي نو بیا به مسله خرابه شي. ډېره مننه. مهرباني.